ښځې به راوګرځېدې د مانځه نه. دا هغه وخت و چې ښځې به په مانځه کې شریکې وې. لومبۍ زمانه کې د حجاب نه مخکې به مې او د حجاب نه وروسته هم وې، زمانه د امن وه. قال الانصاري، اوس ګوره دلته کې د تحویل نه مخکې قتیبه را د شیخ دی او د تحویل نه پس اسحاق ابن موسی انصاري دی، نو دې اشارت دی ته کوي چې دا الفاظ د انصاري دي. فتمر النساء، نو ښځې به تېرېدلې په لاره باندې. متلففات، دا حال دی د نساؤونه، په دې حال کې چې ځان په پړونو کې انغښتې به. لفافه غټ صادر پړونې ته وایي، لف یلف لفن رانغښتلو ته وایي. تا نه وي لفیف مفروق او لفیف مقرون؟ نو هغه صادر چې بنده پکې ځان راونغاړي، نو پرکوټي صادر کې رانغښتل نه کېږي، په لوپټکي او په چادرګي کې پړونې ته مراد دی. مرت ورته وایي. ما یعرفنا، دی به نه پېژندلې کېدلې من الغلس، د تیارې د وجې نه. ما ووایي چې غلس او غلس دواړه ورته وایه، د هغې نه بې معرفت نه کېد. وقال قتیبة، دا د الفاظو فرق وی چې دا متلففات دا د انصاري الفاظ دي، خو انصاري په دې خپل سند وی عایشې ته صدیقې رضی الله تعالی عنها، او قتیبه په خپل سند سره په حدیث کې تمر النساء متلفعات وی. متلفعات څه ته وی؟ لفاع ورته وی، غټ پړونې ته لفاع. دواړه یو معنا را، معنا کې څه فرق نشته، یعنی مغطیات د ټول جسد او د رؤوسو په لفاع کې یا په لفافه کې غټ صادر کې. اوس براشو مولانا صاحب د دې نه چې کوم مسائل مستنبطه دی هغه به ترې وباسو. لومبۍ مسله ترې ده ووتله چې مونځ یې په غلس کې کړی دی. خلاصه شو خبره، دې کې څه شک دی؟ څار مونځ به یې کوو، د دې حدیث ته معلومیږي فینصرف النساء. بل ته څه معلومه شوه چې ښځو به په مانځه کې شرکت کوو، دا ته معلومه شوه. بل ته څه معلومه شوه چې ښځو به په غټو غټو پړونو کې به وې، غټ غټ پړونې به یې په سر کړي. او بل ته څه معلومه شوه ما یعرفن من الغلس ته معلومیږي چې ردي منځونه به په کم وخت کې به په غلس کې به منځونه. او ګوره اختتام بد او اختتام دواړه په غلس کې دي، ځکه دا خو د اختتام خبره کوي چې د مانځه نه به را وګرځېدې نو تیاره به وه. نو چې اختتام په غلس کې شو نو بدعه خو په طریق اوله په غلس کې وه، د وخت نه مخکې خو هم شروع نه ده کړې. دا د بله خبره معلومه شوه. دلالت النص سره دې دا معلومه کا چې د سهار وخت بیا هم د فتنې وخت دی، تیاره وي، نو چې د سحر وخت کې ښځې مانځله ځي، عبارت النص ته خو دا معلومه شوه. نو د ماسپښین او مازدیګر خو فتنه نی، رڼا وي، خلکو ته لارې کوڅې معلومې، نو په طریق اوله به ښځې مانځله تللې. دا خبرې ته معلومې شوې. وفي الباب، نو حدیث مستدل شو د چا دپاره ووایه؟ د ائمه ثلاثو دپاره. زه لږ مخکې ځم نو بیا واپس کېږم. وفي الباب عن ابن عمر، په ابن ماجه کې دی، د ابن عمر روایت په ابن ماجه کې دی، او د حضرت انس روایت په بخاري کې دی، او د قیله بنت مخرمه روایت، قیله بنت مخرمه دا غیر روایت په طحاوی کې دی، مستد احمد کې مشتا. قال ابو عیسی حدیث عائشة رضی اللہ تعالی عنها حدیث حسن صحیح، وهو الذي د سره مقصد څه شو؟ د حدیث حال بیان کو، د سره مقصد بیان د اقاویلو کوي چې په دې مسله کې د کوم علماء اقوال دې ذکر کوي. وهو الذي اختاره غیر واحد من اهل العلم، ما ویلو چې غیر واحدین دی هغه ځای کې وایي چې خلک ډیر وي، یو نه بلکې ډیر خلک د علماؤنا من بیان د اهل علم کوي چې اصحاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي، منهم ابو بکر و عمر، دا دوی پکې ذکر کړل ځکه دا اهم شخصیات دي. ومن بعدهم، هغه کسان چې د دوی نه پس دي، من التابعین. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق، او مالک ورسره مرګري دي، يستحبون التخليص بصلاه الفجر، او د تخلیص معنا به د څه کړي وا شابسه چې ادا د صلات په غلس کې به غلسینا. اوس براشو مولانا صاحب د دې نه موږ جواب درته، نو بیا به خپل دلایل درته وکړم،
او چې د دوی کم نور دلایل دي اب هم ذکر کو زما دلایل لا رستوري لک صبر کوا دویم باب کې لومبي جواب دا دی چې دا لفظ د غلس مدرج دراوی نه دی دا د عائشې صدیقه قول نه دی دا دراوی نه مدرج دی ما يعرفنا اوس ته اصل روایت هم هغه واورا فتوحاوی کې او په مصنف د ابن ابي شيبه کې اصل روایت دا سره او په ابن ماجه کې هم دی او په بخاری کې هم دی د ټول وې فتوحاوی کې په مصنف د ابن ابي شيبه کې او په ابن ماجه کې په سند صحیحه د الفاظ سدي لا يعرفهن احد سموي لا يعرفهن چانه پیجندل غلس پکې نشته ولې نه پیجندل ځکه متلففات او متلفعات چې دومره غټ پړونی په سر کړي تو کې څنګه پیژني دا ما يعرفهن احد د دې د وجه نه وای چې مونږ په اول کې کړی دي دا د خذو صفت کوي چې پتیاره کې بم خذو غټ صادرونه په سر کړي چې مانځله بد